خپل ملک شین جوړول دي. یو بوټی خامخا 14 اگست په ورځ ولګوئ او خپل ملک سره وفا وکړئ. دا بوټی چې لوی شي د خلکو ته به سوری ورکوي، دا هم صدقه ده. که بیا میوهدار وي خلکو ته به میوه ورکوي، دا هم صدقه دی. او کاربن ډای اکساید به مقصد دا ده چې دی ځان ته راکاږي، اکسیجن به ځان نه وباسي. په دې سره هم ملک خلکو ته، علاقې ته او زمونږ د خوږ ملک پاکستان ته فایده دی. ما عزتمندو راځئ چې موږ خپل ملک سره وفا وکړو او 14 اگست په اسلامي طریقې سره مناو کړو. 2 رکعاته نفل پکې وکړو، قرآن تلاوت وکړو، سوره یاسین یا سوره رحمان ووایو او رب ته عرض کړو چې یا ربه د تا لاک لاک شکر دی، داسې عظیم ملک ته راکړو تا قیامت دا ملک پاکستان قایم او دایم وساتئ. دا ویډیو مخکې هم در سره شیر کړئ چې زما دا پیغام زمونږ نادان مسلمانانو ته ورسیږي او هغه هم په اسلامي طریقې سره او صحیح طریقې سره دا 14 اگست چې کومه خوشحالي دی هغه مناو کی. مالک کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کی. وما علی الا البلاغ.